سواد فیضاګډ کې د 15 حافظ قرآن درس مکمل کېدو وروسته یو درنه دستوره شوې چې پکې حافظ قرآن ته سندونه ورکړل شول. وروسته مشرانو ویل چې دلته بې رسه معاوضې د دین خدمت کیږي او حافظ قرآن به وړاندې هم د دین خدمت کوي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې. سواد فیضاګډ کې مدرسه دارالقرآن جامع مسجد عمر رضی الله تعالی عنہ کې یو درنه دستوره کې 15 حافظ قرآن حفظ مکمل کو. په دغه موقع یو درنه دستوره وشوه او نوي حافظ قرآن ته د رحیم آباد دارالعلوم محتمم مولانا صدیق احمد پټکی په سر کو او سندونه ورته هم ورکړل. مولانا صدیق احمد په دغه مهال نوي حافظ قرآن ته مبارکي ورکړي او د مدرسې په اړه وویل بحمد الله تعالی دلته اول آبادی کم وه، اوس دلته آبادي هم ډېره زیاته شوه او دغه آبادۍ د ډېروالي په وجه باندې دا کم چې د دې مدرسې موجوده کنډیشن دی او موجوده عمارت دی دا ډېر زیات تنګ دی. نو د دې ختم په دې مبارک موقع باندې د دې خبرې دپاره هم دعا وشوه چې الله پاک دې مدرسې ته یو فراخه کشاده ځمکه ورکړي. د مدرسې مشر قاري عبدالستار په دغه مهال زیاته کړه چې دوی د دین خدمت لپاره هر کار په سلګونو حافظ قرآن تیارولی شي، ولې دوی مدرسه وړه ده او طالبانو لپاره نور سهولیات هم نشته. دوی ویل که چېرې مدرسې سره مرستې وکړی شي نو دغه لړۍ به نور هم زیاته شي. چونکې دلته چې اکثر واړه ناظره حفظ مکمل کړي نو بیا ځي بلې مدرسې ته، چونکې زموږ سره ځای نشته، زموږ رهایشګاه نشته، زموږ داسې کانه پینه قیام طعام سم اعلی بندوبست نشته. د مدرسې حافظ قرآن طالبان وویل چې دوی به وړاندې نورو ماشومانو ته قرت ښایي او د روژې په بابرکته میاشت کې به هم تراویح کې د قرآن پاک ختم کوي. دوی ویل چې د قرآن پاک په حفظ مکمل کولو دوی ډیر خوشحاله دي. د کیمرمین مهدي شاه سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سواد.